محترم مسلمانان، یو اسانه وظیفه، یو طاقتور او زبردست وظیفه درله در کوم انشاءالله. د 2 منټو وظیفه ده او اسانه هم ده او طاقتوره هم ده او معنی هم ډیره زبردسته ده. بدلولو والا، څه بدلولو والا، ستاسو ژوند کې چې کوم تغییر دی، ستاسو ژوند کې چې کوم سخوالی دی، ستاسو په ژوند کې چې کوم رکاوټ دی، ستاسو په ژوند کې چې کوم تکلیف دی، ستاسو په ژوند کې چې کوم حاجت نه پوره کیږي، ستاسو په ژوند کې چې کوم قرضونه دي، ستاسو په ژوند کې چې کوم د نکاح او د محبت معاملې دي، ستاسو په ژوند کې چې کوم جنگ جګړې دي یا محبتونه نشته دی یا رشتې نشته دی، نو دا زموږ په ژوند کې یو رکاوټ دی. او د دې بدلولو والا څوک دی؟ المنتقمو، هغه رب دی، کم رب چې زما او ستاسو خالق پروردګار دی، هغه رب دی چې کم زما او ستاسو مشکل روا دی، حاجت روا دی، نو هغه بدلولو والا ذات په زمونږ زندگی بدله کی او په دې وظیفې سره به بدله کی. انشاءالله دا یو اسم اعظم دی د الله جل شانه په نومونو کې، نو دا نوم تاسو انشاءالله دا وظیفه تاسو شروع کړئ او په 2 منټو کې بس تاسو ژوند بدلیږي. ګوره کو الله یو غواړي په 1 سکند کې بدلیږي، کو الله جل شانه یو غواړي کن فیکون موجود شه، نو هغه چیز موجود شي. دا خو د الله تعالی خوښه ده محترم مسلمانانو، خو لیکن ما تاسو به یقین سره کوو نو انشاءالله چې په 2 منټو کې به الله تعالی زما او ستاسو ژوند بدلی ښه. نو دا وظیفه پوره واورئ، عمل پې وکړو انشاءالله، او انشاءالله چې الله تعالی زما او ستاسو حاجات پوره کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، هغه مسافر له دې الله تعالی صحت ورکړي، عافیت دې ورکړي. خوږ افغانستان یا څومره مسلمانانو چې دعاګانو موږ ته ویلي دي، نو د ټولو مسلمانانو دې الله تعالی حاجات پوره کړي، ټول مسلمانان دې الله تعالی حرمین شریفینو ته راوستلی کړي انشاءالله. محترمو، زه به نن مازدیګر 4 بجې یا 3 بجې انشاءالله د دې په حساب سره روانېږم د خپل جانان خواله، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم خواله. تاسو به هم سلامونه وایم انشاءالله د یو کس، او انشاءالله هغه زیارتونه به هم درته ښیم. نن دا وظیفه تاسو شروع کړئ. د دې وظیفې محترمو 2 طریقه کارې دي، نو دا 2 طریقه کارې ځان سره نوٹ کړئ، انشاءالله عمل پې وکړئ، الله تعالی و محامی و ناصر شي. یو دا طریقه د محترمو چې د هر فرض منفس دا وظیفه موږ 100 کرته کوو، المنتقمو، او دا سره اراده کوو، یعنی دا مو سره ذهن وي چې المنتقمو، او معنا دا ده چې بدلولو والا. ها د دې معنا څه ده؟ بدلولو والا. نو الله زما زندګۍ کې نکاح نشته، الله زما دا ژوند بدل کړی دی، بغیر د نکاح زندګۍ نه زما دا ژوند د نکاح ولا زندګۍ ته منتقل کړي. الله زما په ژوند کې قرضونه دي، نو د قرضونو نه ما خلاص کړي او بغیر د قرضونو زندګۍ ته ما منتقل کړي. الله زما صحت نشته، الله د بیماری د حالاتو نه الله ما صحت والا زندګۍ ته منتقل کړي. دغه رنګې محترم ستاسو چې کوم حاجات دی هغه به اراده کوئ او دغه نیت به کوئ چې الله دې فلانکي څیز نه ما منتقل کړي، ته بدلولو والا ذات دې فلانکي څیز ته ما بدل کړي، نو الله تعالی به بدل کړي. یو دا طریقه شوه د هر فرض منفس 100 پیرې دا وظیفه المنتقمو دا وایي، صحیح شوه. 15 وخته مونځ به ورسره کوئ. دویمه طریقه دا محترمو چې د دې وظیفې تاسو ختم شروع کړئ. د دې وظیفې ختم تاسو 80 مرتبه کوئ، یعنی 80 زره، ها 80 زره، یعنی 80 زره او 80 زره مرتبه به دا ختم کوئ. کو وایي چې دینه هم زره الله تعالی کارو کی، نو بیا 1,50,000 پیرې د دې وظیفې ختم تاسو کوئ. المنتقم یو حاجت دفاره به کوئ چې الله زما دا حاجت پوره کړي. انشاءالله دې وظیفې ختمېدو سره سره به الله جل شانه ستاسو حاجات، ستاسو مشکلات، ستاسو نکاحګانې، ستاسو محبتونه، ستاسو قرضونه، ستاسو زندګۍ کې چین سکون راحت نشته، جنگ جګړې نشته، کامیابی نشته. څوک سکول دپاره کامیابي غواړي، څوک یو څه کامیابي غواړي، څوک بل څه کې. د هغې دپاره انشاءالله خویندې وروڼو له وکړئ
او ورونه چې دی محترمو هغه ځان لم دعا غواړه هغه یې پخپله وکړئ، میندې د خپلو بچو له وکړي د کامیابۍ دپاره، دغه رنګې ښځې د خپلو خاوندانو دپاره راونیسي او خاوندانو ورونو ته درخواست دی چې دا کمې میندې خویندې او ښځې موږ له ختمونه کوي نو دې سره سره موږ 15 وخته مونځ کوو. هر کله چې انسان وظایف کوي او مونځ سره نه کوي نو بیا دا نه قبلېږي. 15 وخته مونځ صحیح طریقې سره کامل خشوع حضور سره کول او دا وظیفه ته بیا د هغې نه پس کې کول. انشاءالله ډېرو لږو ورځو کې به الله جل شانه ستاسو حاجات او ستاسو مسلې زر تر زره ختم کړي. الله جل شانه بدلولو والا ذات دی محترمو. نو چې زمونږ الله تعالی باندې څنګه ګمان وي که نه هغه رنګې الله تعالی فیصلې فرمایي. که موږ وایو چې یاره نه قبلېږي زموږ حاجت، نه پوره کېږي زموږ وظیفې، نه کېږي کار نه کېږي نو بیا نه کېږي، موږ وایو کېږي به ضرور به انشاءالله کوي. دغه رنګې یقین او اخلاص سره دا وظیفه تاسو وکړئ انشاءالله. الله جل شانه هم د دواړو جهانو خوشحالۍ کامیابۍ نصیب کړه. الله تعالی مراته خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب